علماء د انبیاء وارثان دي. ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم. د انبیاء میراث د علم، د انبیاء علم کچا حاصل کا د انبیاء وارث شو، نو عالم ته وارث ویلی. خبیدہ هم فرمیلی چې لا نبی بعدی وسيكون بعدی خلفاء، ما نه پس بل پیغمبر نہیں، نبی بسوک نہیں، خو خلفاء بوی. اور چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی چې ولا نبی بعدی، نو دا د حدیث کو ذیل کړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه آخر ولا نبي بعد وسيكون بعد خلفاء فيكفرون. د بني اسرائیل سیاست په انبیاء کو، یو پیغمبر بنار بل پیغمبر بداغه ځای ونیو. ہر پیغمبر سیاستدان، خو سیاست نن سبا زمانے کې معنی بدل شو چې څنګه زموږ سیاستدانان دي سیاست معنی هم دغه څه په چل ول، په چالاکۍ، په درو، په دوکې دولت او پیسې ته ځان رسول، اقتدار کرسی ته ځان رسول، د دې معنی سیاست وګرځول. نو چې څنګه د سیاستدانان دي دغه سیاست معنا نه. جمعیت علماء دغه سیاست ته بیزار. الحمدلله. یعنی تاسو خو دا ټول سیاستدانانو توریس اورئ کنه، هر وزیر اعظم چې د اقتدار نه گزیږي نو څه جګړې دومره خوړلې دي، دومره خوړلې دي، دومره خوړلې دي، دومره خوړلې دي، او دا خرڅ کړي دي، او دا خرڅ کړي دي، او دا خرڅ کړي دي. دا د سیاست خلاصه ده. او اوس دا بل پکې راغله چې په دروغ ګټلې ده، په دوکه یې ګټلې ده، په دانده یې ګټلې ده، په دانده یې حکومت اخیسته. نو په دغه لحاظ سره اے عالمہ کته ځان د پیغمبر وارث بولے او په جماعت کې په محراب کې مسند پیغمبر وراثت بولے او د هغه حقدار ځان نه علاوه بل څوک نه بولے، په جماعت کې منبر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وراثت بولے او بل څوک د ځان نه علاوه وارث نه بولے، نو بیا منصب د سیاست و خلافت په هغه کې بل څوک د پیغمبر وارث ولې بولے. دغه احساس نه کو ما تر مخ دې خلکو اعتراف کړل، مخامخ پیشه خبره نه کوم. په دغه الفاظو چې په پښتونخوا سیمه کې د مذهب جرړې جوړې دي او د مذهب دغه جوړو جرړو راایستلو دپاره مونږ 15 کاله د انجیوز په لارې باندې کار کړی ده چې نوجوان پښتون نوجوان مسلمان نوجوان هغه نه پښتو هېره کړو، هغه نه مسلماني هېره کړو، هغه نه خپل تهذیب هېر کړو او په دې کې مونږ کامیاب شو. نو معاشره ته کوزیږي. کوم نسل که خراب شو نوی نسل ته فکر کوئ، په محلو کې رابطې کوئ.
ځوانانو سره به کېنئ اجرو کې به کېنئ او دا قوم په دې خبرې پوهوئ څوک به دا لار نه یې اخیستې دې خلکو سازشونه هغه مونږ ښکار قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر دا خو د خولې نه راوتې خبرې دي او چې را په سینو کې پټې دي هغه خو لا نور نو په دغه حوالې سره خپل فرد احساس بس فضلایو نن فارغ شو مولیان شو مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله به موږ ته نصیحت کاوه چې کله مونږ فضلاو به آخري حدیث لوسته نو بیا به دا نصیحت ورته کاوه چې تاسو علما نه یې اوس په تاسو کې استعداد پیدا شو چې تاسو ځان عالمان کړئ د دې نه پس محنت وکوئ اوس چې دا علم پوخ کړئ هغې کې ترقي وکړئ مقصد د علم وپېژنئ او معاشرې کې یو کردار ادا کړئ په دنیا کې انقلابات همیشه غریبو خلکو راوستي دي سرمایه‌دارو او جاګیردارو کله هم انقلاب نه راوستی نو دې ته مه خفه کېږئ چې تاسو غریبان یې دا خو دولتمند خلک دي هر څه خاورې شي نو دې ما محترم ورونو انشاءالله په دغو خطوطو باندې به کار کوو دغو مدارسو حفاظت دغو علومو حفاظت د معاشرې حفاظت د سیاست حفاظت سیاست شرعیه سیاست انبیاء د جمعیت علما په صفونو کې د جمعیت علما فرش نبوي بیرغ لاندې دا تحریک به انشاءالله په مخ وځلو الله مو ان شاء الله او کامیابیان به ستاسو استقبال کړي الله مو خوشحاله خپل ځای باندې کېنئ مخکې مه راځئ